खुदा का कुर्ब पाइए रफ़ाक़त रसूल भी, कफ़ालत यतीम से बहिश्त का हसूल भी। د یتیمانو ماشومانو د سرسوري جوړېدو او د هغوی ژوند کې ښکاره بدلون لپاره یو ځل بیا الخدمت فاونډیشن ملاتړ لري او خپلې هلې ځلې یې نورې هم تیزې کړي دي. یو ماښام د یتیم په نوم په دې لړ کې د ملکن سر ښار بړخیله کې دستوره ترسره شوه چې پکې د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص، پخواني ایم پی اے محمد علي، د جماعت اسلامي ضلعي امیر خورشید رباني، د فاونډیشن ضلعي صدر محمد طاهر، پروفیسر بغزاده دانش او پروفیسر اقبال شاکر ویناګانې وکړې او په موجوده دور کې یې د الخدمت فاونډیشن کردار په خوټه کې وستایلو. ویناوالو وویل که څه قسمه انګامي پیښه وي او که د بېکورو بحالي وي نو الخدمت فاونډیشن دارچانه وړاندې وي او هغه کار ترسره کوي کوم چې د ریاست فرض دی. د دستورې په مهال ستر علم الدین مولانا مسیح د یتیم په موضوع درس ورکړو او دا خبره په ډاګه کړل چې زموږ مذهب موږ ته د یتیم د مرستې درس راکوي. که چیرې موږ په دې عمل وکړو نو د دنیا او د آخرت کامیابي ترلاسه کولی شو. هم په دې مهال دستوره کې ګډونوالو شتمن خلکو د یتیمانو د مرستې لپاره 60 لک روپۍ راټولې کړې، کومې چې به د یتیمانو ماشومانو په تعلیم او تربیت خرج کولی شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بړخیله، مالکن.